ډیر ضروری سوال دی او حقیقت دا دی چې نن سبا دې ته توجه ډیره زیاته کمه ده. سوال دا دی چې په اسلام کې د یوازې مونځ څه حکم دی؟ علما وایي چې کور مونځ نه کیږي، خو موږ که په عامه معاشره کې ګورو نو په جومات کې 10 کسان وي او ټول یوازې مونځ کوي، یعنې 10 کسان 20 کسان جومات ته راشي او یوازې مونځونه کوي. نو په اسلام کې د یوازې مونځ تصور څه دی؟ بنیادي تر باندې په اسلام کې یوازې مونځ اړو شته نه. مونځ راغلی د جمع سره دی او د جمع په باره کې د احناف علماو رای دا ده چې جماعت سنت مؤکد دی، نبی علیه الصلاة والسلام نه دی پرېښودلی. صرف 19 مونځونه داسې وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د نه بې جمع شوي وو. 19 مونځونه هغه دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام بیمار شو، زیارت په ورځ باندې د ماښام د مانځه نه پس بیا نه دی راوتلی، ماښام مونځ یې اخرې وکړو او بیا د جمعې په ورځ باندې مونځونه ترې پاتې شول 15، بیا دغه شانې د هفتې په ورځ ترې مونځونه پاتې شول 15 10 شو، بیا دغه شانې د اتوار په ورځ باندې ترې مونځونه پاتې شوي، د پیر په ورځ نبي علیه الصلاة والسلام بیا پاتې شوی دی. نو دا 19 مونځونه داسې دي چې نبي علیه الصلاة والسلام بغیر د جمع کړلی. لہذا جمع کول سنت مؤکد دي. بعض علما بلکې جمهور علما ته واجب وایي او د اهل ظواهر د امام داود ظاهري رحمه الله رای خدا دی چې جمع کول فرض دي او څنګه چې سړی مونځ قضا کی دا ګناهګار دی او د ده لپاره شریعت کې وعید دی او سزا ده. نو دقه شانې چې کله سړی د جمع مونځ پرېږدي نو دا هم ګناه کار یې وکړو، د ده لپاره شریعت کې وعید راغلی دی. په شریعت کې مسله دا ده چې کله مونځ سړی کوي نو دا یې په جمع باندې وکړي. حتی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که 2 کسان وي، چېرته 2 کسان او د جمع ټیم راشي نو 2 کسان دي جمع وکړي. دا 2 کسان دي جدا جدا مونځونه نه کوي. د هغې طریقه دا ده چې 2 کسان یو 2 به یو ځای ودرېږي، خو د امام به ښې طرف ته ودرېږي او بالفرض که 3 کسان شو نو بیا به امام مخکې شي او دا 2 کسان به شاته ودرېږي. طریقه به دا وي چې 2 کسان مخامخ ولاړ دي او دا یو امام دی او دا بل سره مقتدي دی. اوس چې کله 3م کس راغی په دې جمع کې شرکت کول غواړي نو بالفرض که امام ته مخکې ځوي امام به مخکې شي او که امام ته مخکې ځای نه وي نو بیا به دا مقتدي به راشاته شي، په دې مونځ کې به راشاته شي، په دې عمل باندې مونځ نه ماتېږي او بیا به برابر به سب جوړ کړي. په دې طریقه باندې به مونځ وکړي چې 2 کسان په شریعت کې یو ځای ولاړ وي، دی به هم مونځ کوي. بلکې په حدیثو کې خدا هم راغلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله د هغې مسلمان نه ډېر زیات خوشحالیږي او د هغه مسلمان سره ډېره زیاته مینه وي چې په یو دشته کې، په یو بیابان کې دی، په یو غره کې دی، په یو ځنګل کې دی، هېڅوک ورسره نشته دی او دا په دغه ځای کې اذان ووایي او د هغې نه پس اقامت وکړي او بیا یوازې ودرېږي او په تیزه باندې مونځ وایي او دا پیریان ورسره ولاړي او دا ورسره په دې جمع کې وي او دا مونځ وکړي نو الله دې مسلمان سره ډېره زیاته مینه ده. په دې وجه باندې زموږ په معاشره کې چې دا کومه طریقه ده چې کلیوال په کلیوال پسې مونځ نه کوي، ملګری په ملګري پسې مونځ نه کوي، که د کلي امام نه اړو مونځ پسې نه کوي نو دا غلطه طریقه ده. که دا مسله علماو ښودلې ده هم خطا ده او که د مسلمانانو په زړه کې نفرت دومره حد ته رسېدلی دی چې هغوی په یو بل پسې مونځ نه کوي، دا طریقه هم ټیک نه ده. بلکې مسلمانان چې کله یو ځای وي نو دوی به مونځ کوي. په جومات کې 10 کسان دي، که 15 دي، که 6 دي، نو دوی به مونځ کوي او دا به په جمع باندې کوي. او بل دا چې د جمع د مونځ فضیلت ډېر زیات راغلی دی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي صلاة الجماعة تبذل صلاة الفذ ب27 درجه وفي روایة ب25 درجه. د جمع مونځ د ځان له مونځ نه 29 درجې بهتر دی. بل حدیث کې راځي 25 درجې بهتر دی. د دې وجه نه زموږ په معاشره کې چې دا کوم رواج دی نو دا پرېښودل غواړي او د جمع مونځ د ترویج ورکول پکار دی. نبي علیه الصلاة والسلام د جمع مونځ پرېښودلی